په سیاست کې د اسلام اس گنجائش نشته. سیاست باره کې اسلام ډیر فلیکسیبل تعلیمات مفترا کړی دي. نن سبا ډیموکراسي ده، جمهوریت، الیکشن سیستم دی، یا بل دا ډایرکټلی ته دا نه ویلی چې دا غیر اسلامي سیستم دی. نو هغه یاره دا مذهبي پاپایت تی به دا لفظ اورېدلی، یا مذهبي پیشوایت. د دې څه مطلب دی؟ اور آیا کم چې په عیسایت کې پاپایت وو هغه اور کم چې په اسلام کې سیاسی اصول دي دا یو رقم دي که جلا دي؟ حکومت زما د حقوقو، زما د رائټس پروټیکشن کوي، زما خیال بساتي. مذهب چې دی هغه د انسان پرسنل معامله ده. سټیټ چې دی هغه په مذهب کې نشي انوالېدلی ایز ا سټیټ. یورپ نقطه نظر څه مو یاره د حکومت د لمانځه سره تعلق یا د حکومت د زکات سره تعلق تنقید ته بالکل کولی شي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ درې واقعې حضرت ذکر کړي چې چا به پرده ته وویل چې باید دا خبره تا غلطه وکړه، دا به ومنله چې بالکل دا ما غلطه کړې ده، زه د دې سره رجوع کوم. او دا به هم ویلې ول در هغه ټیمه پورې حکومت به پر ښه طریقه روانه وي چې تی که زه غلطي وکړم تی بیا راسموي، او چې تی ماته وویل زه به قبلوم. که چیرې دا شی د میانه وواتئ، که زه پر هره لار روان یم تی څه نه راته وایاست، یا که تی راته ووایاست زه منم نه، بیا هغه حکومت اسلامي حکومت نه دی. تنقید بالکل کولی شي، لیکن هغه کې چې دی توهین دی نه، تنقیص دی نه. پر امن جدوجهد چې ته پر امن توړ پوړ نه وکې، د حکومت دغه نه وکې، خلاف اسلحه نه راواخې، ته پر امن سیاسي جدوجهد وکې چې هغه په ترو باندې ته حکومت چینج کې، دا کولی شي. په دې کې حضرت دا لیکلی دي چې هړتال، مظاهرې، روډونه بندول، دا ګرده د دې ګردو حضرت مسله لیکلې ده چې که څوک په خپله خوښي د سره کوي خو گنجایش ده. لیکن که ته ډنډه راواخې، که څوک پر لارې روان یې د هغه ګاډي شیشې ور ماتوې یا که چا دکان خلاص کړي ته ور اچوې، نو دا بیا پر امن نه دی. د دې بیا په اسلام کې گنجایش نشته. اسلام هغه دا نه پروموټوي د جانشیني چې کوم ورته وایي یا چې موروثیت ورته وایي. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وعلى آله واصحابه اجمعین. ټاپک سمخ کې زه مختصره یو دوې درې خبرې عرض کړم، هغه بعد بیا ان شاء الله پر ټاپک راسو. فرست اف آل دا ما د لپاره زه ډېر آنر بولم، اعزاز بولم چې نن د دې خپل ډسټرکټ پشین چې کوم سټډي سرکل دی یا بک کلب دی په دې کې تی ما ته دا اعزاز را بخښلی دی چې زه مې راوغوښتلم. دا زما دپاره ډېر سعادت دی او زه دا خپل ځان دپاره دا ډېر اعزاز بولم. پر دې باندې زه د ټولو شکریه ادا کوم، د ارګنایزرز محمد نبی صاحب او د ټیم محمد یوسف صاحب او د راغلي ټولو سامعین شکریه ادا کوم چې ته زه د دې وړ وبولم چې نن دې سرکل راغلاست. سیکنډلی چې کوم دی هغه به زه پر دې موقع باندې چې زما ډېر زړه غوښتي، خو بهرحال سستي یې بولې چې دا خبره لږ هایلایټ هم سي او اپریشیټ هم سي چې کوم دا زموږ محمد نبی صاحب، محمد یوسف صاحب او د دې انټایر چې کوم ټیم دی چې کوم یو سیستم په مخه اخیستی دی. یعنی کله انسان سوچ کوي چې پر خپل بیهاف باندې سیلف میډ یو دا رقم چې ته یو میشن پر مخ روان کې، اور تا سره نن سبا خو خلک د دې اردو کې وایي رونا روته چې ما سره وسایل نسته، ما سره ځای نسته، ما سره خلک نسته، ما سره شان دا کوم چې ټولز دی دا نسته، نو ځکه زه یو کار په مخه نسم بیولی. دا محمد نبی صاحب، محمد یوسف صاحب د دې چې کوم ټیم دی مې زه د دې نمونه نه واخم یا ماته نه را معلوم، لیکن ظاهره ده چې دا ټیم ورک دی چې دا کوم سیستم په مخه اخیستی دی دا ریلی چې سړی موږ د دې حوصله افزایي وکړو او د دې پر دې باندې دی چې هر څو خراج تحسین پیښولی سو هغه پیش کو. تی به د فراز یو شعر اورېدلی وایي شکوه ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا فراز اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. نن سبا چې په یو لټریټ یو محفل کې ناست یو مجلس کې ناست ډایرکټ دا خبره راځي چې زموږ سوسایټي ډېره شاته روانه ده، زموږ په معاشره کې دا برایان دي
مش چې یو خلک چې دي هغه سم خلک نه دي. ایون دا مې نن واورېدو یاره پښتنو کې سیویلایزیشن نشته، که لیس سیویلایز یو قوم یې هغه زموږ پښتانه دي. نو دا مې نن واورېدو. نو دا نیګیټیو کمنټس خو هر یو پاسوي، لیکن سوال دا دی چې یو کمره کې یو روم کې لیټ سپوز سات بعد دلته اندېره سي، توره تیاره سي، نو ته چې دا توره تیاره ختمه ته به څه کوې؟ زه به ډنډه راخم، ډنډه به دا اوسې په هوا کې بې ګرځومه، توره تیاره به ورکه سي، یا به زه دلته کښېنم شکنځا به کومه چې یاره دا توره تیاره د کومې خوا راله هغه رڼا شوه. دا د مسلې حل نه دی، سلوشن نه دی. تیاره چې ته ختمه د هغه دپاره درګرد چې کوم سلوشن دی یا کوم حل دی چې افیکټیو وي، مؤثر وي، هغه دا دی چې ته اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. ستا په حصہ کې چې ته یو شمع جلوي سي، یو بلب لګولای سي، ته هغه ولګي او رڼا جوړږي. او پاکي مشتي تر معلوم دی چې نورم مختلف فیلډز تا او مختلف لارې تا چې سړی د سوشل چینج د لپاره د هغه په تھرو کوشش وکړي. لیکن موست افیکټیو چې کومه مشتي کنسیډر کولای سو هغه دا چې مش جست ون یعنی یو مثال د نبی علی السلام د ژوند سره چې مشتي له اندازه ولګو چې عرب کې سره کم جاهلیت او سره کم تور تیاراو سید. اور چې کله نبی علی السلام الله پاک دنیا ته راوستاوي نو مشتي تر معلوم دی بت پرستی مو د دنیا جهان یعنی چې مش کم په دې ټایم کې امیجن نس کولای هغه په هغه ټیم کې ولې هغه برایانی. لیکن د دې ختمېدلو د پاره چې فرست ډیواین کمانډ رالی د اسمان د طرف سره اول لفظ رالی کوم دا سوچ وکړو هغه دا نو چې ایمان راوړي، هغه دا نو چې تی د یو الله عبادت وکړي، هغه دا نو چې تی بتونه کم چې بوتان په خانه کعبه کې دي هغه مات کړي. فرست ډیواین چې کوم کمانډ د اسمان څخه چې کوم حکم رالی هغه اقرا پڑھو وی وای. نو چشتي د دې صدا ایډیا مش اخستې سو دا اندازه لګولې سو کومش دا غواړو چې مش په خپل معاشره کې چینج راوړو، په خپل معاشره کې پوزټیو تبدیل مثبت تبدیلی راولو. دا د کم شي چې مش شکایتونه کوو چې دا شی ستا، دا برای ستا، دا توري تیارې ستا، د دې ختمول غوښتل غواړو. نو دا هغه چې کوم ون ورډ سولوشن دی هغه دی ریډ. اور دغه میشن چې دی دا محمد نبی صاحب، محمد یوسف صاحب د دې ټیم دا پر مخه اخستې دي. دا خو ما فرست د انټریکشن دي چې دلته راغلی یم، لیکن څه ټیم چې ما د محمد نبی صاحب سره ملاقات وسو اور زه ډیر زیات متاثر سوم. کله مشتي وینو نن سبا د سوشل میډیا زمانه ده، کله یو کار دونګه ینه لکه څنګه چې پریزنټیش، اور کله یو کار دی چې هغه ډیر زیات ویلیوبل کاری اور ډیر غټ کاز، لیکن هغه دونګه پریزنټیشن یا کوم چې اپریسیشن وي هغه مشنور کو. نو باید د دې پروګرام په توسط سره زه خپل ځان ته يم اور کوم چې سامعین دي، حاضرین دي یا سامعین دي تر سوشل میډیا ته ګورد ته دا ازما پیغام بوله ریکوست بوله چې باید مشدا شی پدې کې دي سره تعاون وکړو. اور کوم چې دا سټډي سرکل دی، بک کلب دی، اور کوم دی د بک پروموشن اف سټډي پروموټینګ سټډي کوم چې د سرکل دی سیستم دی هغه کې چې مش کوم دغه مینر باندې دي سره تعاون کولای سو هغه تعاون سره وو. نو دا دویمه خبره. درېمه خبره چې د سیشن دغه فارمل سیشن شروع کولو سره مخ کې کول غواړم هغه دا چې ټایم ماته چې کله دی ویل اور محمد نبی صاحب چې کله ما سره عددي چې کوم انسټرکشنز دی هغه ما سره شیر کو، نو دا هغه په مطابق ما سره زه صرف 1 غنټه د خبرې د لرم اور پاخي کې به زه چې کوم کور کوم درې شان به کور کوم. یو به اتر چې دا کتاب لیکلی دی، اور یو به بوک کوم چې د ازموی مخ ته پروت دی، او دریم به ټاپک. نو نن چې مش کوم اتر دی یا مش چې کوم بوک دی یا کوم ټاپک دی، دا درې سره دی چې هغه کومش یو واخو سنگل هغه دی چې هغه په دایو غنټه نه آی تھنک 2 غنټو کې نه کوریش. نو ځکه که یو اسپیکټ پات سي نو هغه به ته دغه کو سره ډیسکسو به یا دهنی براته کوي، اور اخر کې بیا کوېسچن انسر سیشن هم دی ډیر شان بیا پاغه کې ډیسکس کو.
نو د نن چې کوم کتاب دی دا مخته د اسلام او سیاسي نظریات او د دې چې کوم author دی مفتی تقی عثماني صاحب، مفتی محمد تقی عثماني صاحب author باره کې به زه ډېر نه سم لاړ، ځکه چې مفتی ټولو دا شخصیت نه اوریدلی دی، مفتی ټولو د دې چې کوم بیسیک انفارمیشن دی بایوګرافي ده هغه باره کې خبر یو، او کرنټ چې د کوم مصروفیات دي هغه باره کې خبر یو، او کوم چې د کنټریبیوشن دی ټو اسلامیک سکالرشپ د اسلام علوم چې کوم دي یا د اسلام چې کوم مشت ورته وایي دینی علوم دي هغه ته چې کوم د کنټریبیوشن دی هغه د چې هغه باندې ډیر ضرورت نشته چې زه خبره وکم، ځکه چې الموست ارشیتی ته در معلوم دی. لیکن زه به یو خبره کول غواړم چې د مفتی تقی عثماني صاحب میتھډ څه دی، اسلوب څه دی، منهج څه دی. هر یو عالم چې یا رائټر یې داغه اسه موږ د ویل څه خصوصیات که زه دا وایم په یو ورډ کې چې د مفتی تقی عثماني صاحب چې کوم کتابونه دي د هغه خصوصیات څه دي یا مین خصوصیت څه دي، نو هغه آی کین کنکلود چې هغه یو ورډ کې چې هغه زه ویلی سم هغه د اوبجیکټیویټي. د مفتی تقی عثماني صاحب چې کوم کتاب ته راواخې هغه ته لار درښایي، هغه د مشت ورته وایي د معروضي چې کوم صورتحال یعنی موجوده کرنټ چې کوم ایشوز زه فیسوم یا کوم صورتحال زما مخته دی په دې صورتحال کې شریعت ماته کوم ګایډنس راکوي، کوم رهنمایي راکوي. دا به اورېدلي لیدلي به مې کله کله غټ پوسټران لګېدلي، غټه جلسه یې 5 غنټې 6 غنټې، یو عام سړی کې ناست دي هغه راغلی په ډېره غټه جذبه چې یاره زه به د اسلام د قرآن شریف د حدیث خبرې واورم و زنده‌باد مرده‌باد ډېر نارې کې ولګېږي شي. اخر کې که ته یو سړي څه پوښتنه وکړې چې ستا د خپل ژوند دپاره د دې جلسې څه کوم سبق حاصل کومه د خبره تا زده کړه چې هغه مخکې ستا په ژوند کې نه وه، د دې بیانو بعد ته په خپل ژوند کې راولې. آی تھنک چې 70-80% خلک به تا ته و پلانې ملا ډېر ښه بیان وکړي، پلانې سړي ډېر ښه بیان وکړي، پیسې ویل تا ته کومه لار میلاو سوه، کم پوینټ به ته په ژوند کې راولې، هغه به ډېر کم خلک وي چې هغه تا ته در وښیي. د مفتی تقی عثماني صاحب د کتابو دا یو خاصیت لکه اوس چې زه تی ته در وښایم انشاءالله هغه دا دی چې هغه تا ته لار درښایي، تا ته لار ولیکه په لاس درکوي چې ته په دغه ژوند کې په دغه وخت کې په دغه مسایلو سره ته مخامخ یې، ته په اسلامي شرعي طریقې مطابق لار څنګه به پر دا لار ځې. اور دا زموږ دپاره ډېر خوشقسمتي خبره ده ماشاءالله لا قانون ایکسپرټ ناست دي چې پی ایچ ډي کوي LLM کوي LLB کوي، نو قانون چې دی هغه د ډېر خشک ټاپک دی کمپلیکیټډ چې مشهور ته وایو سم هاو چې هغه ته بیا امپلیمنټ پر دا کرنټ ایشوز باندې دا چې دی دا ډېر غټ صلاحیت غواړي. اور دا د مفتی تقی عثماني صاحب خاصیت دی چې فرست د پر شریعه لا چې کوم دا هغه کمانډ حاصل کړي، قانون یې زده کړي د اسلام د قرآن د حدیث، اور کوم چې دا نوري موږ د قانون اسلامي کلاس سورسز دي پر هغه کمانډ حاصل کړي. اور سیکنډلی هغه دا چې دا قانون په دا کرنٹ ایشوز باندې کنټمپرری یعنی موجوده مسائل دي پر هغه باندې نافذ کړي، اپلای کړي چې په دې کې به یو انسان دا قانون څنګه نافذوي. نو دغه خاصیت د مفتی تقی عثماني صاحب د کتابو دی، او دا خاصیت به نن مش په دا کتاب کې ووینو کوم چې مشتي مخته دی. دا کتاب چې شته په دې کې حضرت چې لیکلي دي یا سې لیکلي دي، زه به وار د دې پر سټرکچر لږ خبره وکم چې دا جوړ شوی څنګه دی، سو چپټر دی، اور سیکنډلی کوم چې ډېر ضروری خبره ده هغه به د دې پر ټاپکس اور پر کانټینټ راس. مسله دا چې دا یو خدای چې سړی باقاعده یو تصنیف لیکي، یو کتاب لیکي، یو سر امفل کړی دی، نور به ډېر د LLM کوي سر، اور کوم چې PhD والا دی هغه تیسیس لیکي، نو هغه وشي تکشینی چې بای دا چې زه ریسرچ کوم دا لیکم. یو دا طریقه بل دا طریقه چې دا اصل کې ته لیکچر زور کوي، نو زه دا لیکچر ورکي افټر سم ټایم یو را ولاړ سو هغه دا لیکچر کوم چې ټرانسکرپټ دی هغه ولیکي،
او بیا ما ته راکړي، بیا ما ریویو کوي، بیا ما پبلش کوي. دا اکچولی د مفتی تقی عثماني صاحب د لیکچرز مجموعه ده. دا رقم و چې په دارالعلوم کراچي کې چې د مفتی تقی عثماني صاحب مدرسه ده، په هغه کې به دی کم چې ایکسټرا کم ټایم ایچ ټي ټایم په دا کې به دورې کولې د علما دپاره. دا چې دی په 1994-95 کې دا دوره سوې ده. هغه ټیم کې دا ډېر غټه خبره وه چې دا رقم نوي مسایل باندې علماء کرام ته دوره ورکول سي. نو مفتی تقی عثماني صاحب دا لیکچر ورکړی وي او دا هغه لیکچر پر بیس باندې دا کتاب تیار سو کم چې مشتي مختنن دي. دې کتاب کې په دې کتاب کې حضرت کم ټاپکونه بیان کړي دي او هغه داسې ټاپکونه دي انټرسټینګ چې وزستي مخته بیان کوم ان شاء الله لږ. نو بیا به دی چې ته یاره نن سبا په زمانه کې که د هر انسان یو ضرورت وي هغه دا کتاب دی. دا کتاب حضرت پر 2 حصو تقسیم کړی دی. یو حصہ ده چې د قانون یا د سیاست، دا مشوینو چې اسلام اور سیاسی نظریات تعارف په سلسله کې دا کتاب دی. نو د دې 2 حصې دي بیسیکلی. اوله حصہ چې دا په کې حضرت د کم سیاسی نظامو انټروډکشن کړی دی. د سیاست چې کم بیسیک شان دي د هغو او بیا کم رولز دي، کم نظامونه دي، کم سیستمان دي، پر هغو باندې تبصره کړې ده. په دې کې حضرت بیسیکلی 3 شان بیان کړی دي. یو سټیټ، د سټیټ کانسپټ د کم ځای سره راغلی. موږ وایو ریاست، نن سبا خدای ډېره هاټ ایشو یم ده ریاست سټیټ. د سټیټ کانسپټ د کوم خوا راغلی او نن سبا چې کوم سټیټ دی یا کوم ملکونه دي، ریاستونه دي، دا سره کوم ډیولپ سو د باره کې اسلام سوای یو دا ټاپک دی. دا په فرست پورشن کې کوم چې انټروډکشن دی. دویم دی جمهوریت، چې د جمهوریت شاته چې کومه فلسفه وه، کومه یعنی ظاهره ده کوم نظام چې راځي د نظام مخته اصل کې اول سوچ، فلسفي، فلسفي، فکري هغه ډیولپ سي، بیا د هغه پر بیس باندې یو سیستم، یو نظام جوړ سي. نو دا رقم جمهوریت سره کم ډیولپ سو، دا هغه کم اصول دي، دا هغه کم بیسیک پرنسپلز دي چې هغه پر بنیاد باندې جمهوریت ولاړ دي. دریم حضرت دا بیان کړی دي چې د جمهوریت پر بیس کم سیستمان جوړ سوي دي، دا هغه کیس سټډي پیش کړی ده. د UK یعنی برطانیه، امریکا، فرانس اور سویټزرلینډ، د دې 4 ملکو کم چې پارلیماني سیستم دی، کم چې د دې د الیکشن سیستم دی، کم چې د دې د دستور یا الله یا دا کم چې کم سیستم دی، هغه باندې حضرت خبره کړې ده. دا اول حصہ ده، دا انټروډکشن پارت دی. اور آی تھنک چې کم د دې بک انګلیش ټرانسلیشن سوی دی هغه کې دا انکلوډ نه دی. اور دویم شی چې دی هغه د شریعت باره کې، د سیاست باره کې د اسلام اصول، د اسلام چې کوم اصول دي هغه مش په سیاست کې سره کوم اپلای کولای سو. دی باندې حضرت 6 چپټر لیکلي دي، 6 باب. اول باب کې لیکلي دي چې اسلام او سیاست تعلق، سیاست باره کې اسلام وایسه، دا اوله خبره ده. دا به ما د غدر ته پرکم سمرایز آوټلاین پرکم، بیا دا اوله خبره پردا کوم چې د اسلام او سیاست آپس کې تعلق څه دی. دویم دا چې د اسلامیک سیاست باره کې اسلام مشتکم احکام را کړی دي، دا غو سټیټس څه دی. دریم بیا چې اسلام حکومت جوړولو اسلامی کم اصول دي، یعنی نن سبا که یو دا غواړي چې زه پر اسلامیک لیول باندې یو حکومت جوړ کم، دا غو کم اصول دي. څلورم نمبر باندې د حکومت چلولو کم اصول دي. اور 5م نمبر باندې که حکومت دای چې هغه پر سم ټریک نه روان، ته دا وغواړي چې دا حکومت زه ختم کم، دا هغه کم طریقه کار دی. اور 6م نمبر باندې ستا چې کم فارن پالیسی ده، خارجه پالیسی، یا ستا چې کم دفاع ده، ډیفنس، دا پالیسی به یو اسلامیک سټیټ څنګه مینیجوي، دا په دې کې بیان کړی دي. اور آخر کې 2 ضمیمې دي، یو چې دی د دستور یعنی کانسټیټیوشن آئین خاکه، اور دویم حضرت یو آئین جوړ کړی دی، باقاعده یو آئین
چې هغه کې تقریبا آلموست 20 کلاس 25 کلاس دي هغه عین جوړ کړی دی او په دې کې انکلود کړی دی که سبا یو اسلامیک سټیټ دا وغواړي چې زه دغه وکما اسلامیک کانسټیټیوشن جوړ کما د اسلامي اصولو مطابق هغه بسنګي نو هغه حضرت یو نمونه ور کړی دا خو اورال د کتاب خلاصه چې کوم ټاپکس حضرت بیان کړی دي اوس په ډیر کې په دې کې ډیر ټاپکس دي چې هغه زمشتي د ډیلی لایف سره تعلق نه لري د حکومت سره کار لري د سټیټ سره کار لري د وزیر اعظم سره کار لري د وزیر اعلی سره کار لري زه استدې ټاپک چې هغه زمشتي د ډیلی لایف یعنی د زمشتي د روزمره زندگی سره چې کوم تعلق لري اته ته در معلوم دی چې نن سبا کام ریډي والای یا کام ته پر نای پر دکان کې نه پر هوټل کې نه قبل ټاپک یې نه دا یو ټاپک خو آلموست ارزه ډیسکس کیږي سیاست پالیټکس اور هر یو دی چې ځان په دې کې ماهر بول ایکسپرت زه په دې کې ځان ماهر بولم چې زه کوم پارټي سپورټ وم نو زه هم چې بس هر څه دغه پارټي صحیح ده او زه د هغه ځان فین ان فالوول بولم او زه ځان په سیاست کې پالیټکس کې ایکسپرت بولم دا یو دا ویل چې دا یو علمیه ده موږ د قوم چې کوم شي کې زه ایکسپرت نه یم زه پر هغه باندې خپل رائے ورکوم نو زه به سو ټاپک سلیکټ کم چې هغه ټاپکونه دي چې موږ ته هر ځای ډیسکسو ایو په دې کې اول ټاپک دی لکه ما چې درته وویل د اسلام او د سیاست تعلق سره د اسلام سیاست تعلق سره سیاست باره کې اسلام سوای حضرت وایي چې په دې باره کې دوا ایکستریمزم دي یعنی دوا لیول دي لکه دا اوس ټیبل دی دا ټیبل میان دی یو پر هغه کونه دي او یو چې دی بالکل ایکستریم لیول باندې پر دا کونه دي دا غره کم د خلکو سوچ دی څه خلک دا وایي خاص کر دا کم چې سیکولر مایندډ دي او کم چې هغه لش زبیا پر راځم تیوکراسي هغه باندې خبره کوم هغه دا وایي چې په اسلام په سیاست کې د اسلام اس گنجائش نشته ملا صاحب چې دی داغه کار صرف دا دی چې د اذان وکي جماعت راکي درس راکي قران او حديث یې ورته ویل یا جنازه سو د نور چې کوم مراسم دي دغه بس سیاست یا حکومت دا د امام کار نه دي د اسلام کار نه دي اسلام چې دی ډېر لیمیټډ دی پرسنل لایف هغه ورته وایي چې مذهب د انسان یو پرسنل ایشو ده او دا دغه سره کار نه لري د سټیټ سره کار نه لري نه سټیټ بدی کې ایسه انوالومنت کولای شي یو تیوري ده نظریه ده څوک بیا د دې بالکل اپوزیټ سایډ رالو دلته هغه وایي چې اسلام چې دی هغه بس سیاست در سیاست را تیر سي په اسلام کې بل شکار نشته که اسلام راغلی دی هغه د دې لپاره راغلی دی چې ته سیاسي سټرګل وکې او سیاسي سټرګل پر بیس باندې ته یو اسلامی حکومت نافذ کړې بس ما د ژوند دا مقصد دی ستا د ژوند دا مقصد دی د نبیانو د راتګ دا مقصد دی یو عالم یو ملا هغه یو ایفورټس کوي کوشش کوي د ګردو دا مقصد نو حضرت وایي چې دا دواړه تیوریز غلطي دي کم خلک چې وایي په سیاست کې یا په اسلام کې د سیاست گنجائش نشته هغه خبره هم غلطه ده او کم خلک چې وایي چې په اسلام کې د سیاست را تیر سي بل عبادت نشته هغه خبره هم غلطه ده لار چې د طریقه هغه د میان د اعتدال لار ده هغه لار چې شته هغه لار دا ده چې اسلام کمپلیټ کوډ اف لایف مکمل ضابطه حیات اسلام ته د ژوند د تیرولو هر طریقه هر ځای هر موقع ستاره رهنمایي کوي کچيري یو سړی دی کاروبار کوي اسلام دغه د پاره هدایت ورکړي دي ک نکاح ده فیملی لا ده اسلام دغه د پاره هدایت ورکړي دي نو اسلام دغه رقم د سیاست د پاره هم هدایت ورکړي دي چې هغه هدایت فالو سي نو هغه مشدا ویل چې هغه بیا اسلامی سیاست یا اسلامی طرز حکومت نو دا نه دی چې په اسلام کې بل عبادت نشته
اسلام کې عبادت چې دی هغه دوه قسم دي. یو هغه عبادت دی چې هغه اټسلف یعنی په خپل ځان کې عبادت دی، لکه المنځ چې دی، روژه د زکات دی، حج دی. دا دی چې سړی پر لمانځه ودرېدی تا ته ثواب میلاوس، تا خپلې غاړې خلاص کړي. یو هغه دی چې هغه بالواسطه عبادت دی، لکه موږ به ته لیدلي ډاکټر وایي یاره زه خو د خلکو خدمت کوم، در خلکو در خدمت راتېر سه بل عبادت نشته. یو لایر دی هغه یاره زه خو د خلکو مشکلات حل کوم، یو سړی ته مشکلات څخه خلاص کړه تر دې بل غټ عبادت نشته. یو پالیټیشن سیاسي سړی وویني هغه هم دغه وایي یاره قوم کی خدمت سب سے بڑی عبادت، چې زه د قوم خدمت کوم یا د یو علاقې خدمت کوم در دې راتېر سه بل عبادت نشته. نو ته وایې بالکل دا عبادتونه دي، لیکن دا اټسلف دیم سلف دا عبادت نه دی په خپل ځان کې. دا هغه وخت عبادت جوړی شي چې ستا نیت سم وي، طریقه دې سم وي. ته په سم نیت ډاکټري وکړه چې خلکو ته سہولت ورکې، خلکو علاج وکې، ته لایر یې په سم نیت پریکټس وکړه او په سمه حلاله طریقه یې وکړه، دا ستا دپاره عبادت. سیم داغه خبره پر سیاست اپلای کیږي. سیاست کته په دې نیت وکې، په ښه نیت وکې، په ښه طریقه یې وکې، بیا اسلام وایي دا عبادت. اور در نور عبادتو می بي ثواب زیات، ځکه چې د دې اثر زیات. که یو مریض راسي ته یو مریض جوړ کې، هغه ته یو سړی ته فایده ورسوله. که یو ته لایر یې تا کیس رالی، تا د سړی کیس ور حل کوي، تا یو سړی ته یا زیات سے زیات یو خاندان ته فایده ورسوله. لیکن که ته پر سیاست کې راسه اور په ښه طریقه سره سیاست وکې اور هغه د شرعي اصولو اسلامي طریقې مطابق سیاست وکې، نو د هغه اثر چې دی پورا سوسایټي، پورا ملک، پورا معاشره، پورا ملک پړاویږي. ځکه سیاست خو عبادت دی، خو په دا طریقه عبادت دی چې په ښه طریقه وکول سي. دا خبره سو، دا اوله خبره ده چې اسلام سیاست باره کې څه وایي. نو ما درته وویل دا خبره بستی په یاد وي چې نه سیکولر خبره ده چې بای په سیاست اسلام کې سیاست گنجائش نشته، نه ته بعض هغه خلکو خبره ده چې دی وایي سیاست از ایوریثینګ، بلکې سیاست د اسلامي تعلیماتو یو فیلډ دی. لکه اسلام چې د اکنومیک با کاروبار باره کې، د نکاح باره کې، د ژوند نورو شعبو باره کې مشتي ته هدایت را شولی دی، سیم دغه رقم د سیاست باره کې امرا شولی دی. دا پوینټ کلیر. سیکنډ پوینټ دا دی چې اسلامیک د کوم سیاسي احکام دي داغه سټیټس څه دی، یعنی دا د څه قانوني خبره ده. قانون مشتي وینو چې دوه شان دي، یو اصول دی اور یو د اصول لاندې چې کوم کیسز راځي هغه کیسز ته پر اصول باندې اپلای کوي. سره کم زیلی ترته اسانه کوم. یو اصول دی مثلا چې په یخ کې باید سړی د باندې نه کښیني، خپل ځان د یخ څخه پروټیکشن وکړي. دا یو جنرال اصول دی. سوال دا دی چې نن موږ دلته ناست یو او اصول پر دې باندې اپلای کیږي که نه؟ سوال دا دی چې ته کور ته د یو ضرورت لپاره راووتې و یخ ته ولاړې، یو جماعت لځې، مسجد لځې، یا سپورټس کوې یا بل څه کوې، آیا هغه اصول به ته دلته اپلای کوې که نه؟ دا چې دی دا بیا د تا سره کار لري. نو سیاست باره کې اسلام ډیر فلیکسیبله تعلیمات مشترا کړي دي، دا ډیر ضروري توري دي. اسلام کم چې دغه د سیاست مشتوایو کم چې جزئیات دي، یعنی دا چني مسلې دي، پارلیمنت به څنګه الیکشن به څنګه کیږي، د صدر او د وزیر اعظم اختیارات به څنګه، د فیډرل او د پروینس آپس کې ریلیشنشپ به څنګه، اور د صوبې وسایل به چیرې استعمالي شي. دا ګرځي جزئیات. دا اسلام د دې بیسیک پرنسپلز ډیسکس کړی دي چې دا بیسیک پرنسپلز دي. د دې پرنسپلز امپلیمنټیشن په هر دور کې دي مسلمانان په خپل حساب سره وکړي. یعنی کم چې نن سبا دي، کم نن سبا ډیموکراسي ده، جمهوریت، الیکشن سیستم دی، یا بل یا بل یا بل، دا ډایرکټلی ته دا نه ویلی چې دا غیر اسلامي سیستم دی.
دا نسی ویلی. دا نسی ویلی چې دا ګرد سیستمونه دا د اسلام خلاف دي. دا نسی ویلی. دا خبره جنرال سټیټمنټ نسی ورکولی چې کوم دا مشتي ترتیب دی دا چې دی په اسلام کې د دې اس گنجائش نشته. دا سټیټمنټ نسی ورکولی. اصل اکچوال خبره دا ده چې اسلام مشته اصول را کړی دي. یو امبریلا ده، یو چترۍ دی، یو چت دی. در چت لاندې چې کم شان زایدلو هغه اسلامایز زیدل اسلامی کېدلی سي، د اسلام د لا مطابق کېدلی سي. دا چې دی اسلام مشته اصول را کړی دي. مثلا د اسلام در ګردو غټ اصول چشت دغه یو شی دی تی به اورېدلی تیوکریسي اور تی به یو اورېدلی دا کوم چې زموږ نیشنلیست بیکګراوند والا دی هغه دا یو خبره کوي چې ته وایې یاره علما او سیاست، نو هغه وایي یاره دا مذهبي پاپاییت، تی به دا لفظ اورېدلی، یا مذهبي پیشواییت. د دې څه مطلب دی؟ اور آیا کوم چې په عیسایت کې پاپاییت وو هغه اور کوم چې په اسلام کې سیاسی اصول دي دا یو رقم دي که جلا دي؟ دا ډیر مین پوینټ دی چې اصل طریقه دا وه چې اول کوم تیوکریسي چې ما درته وویلې د خدای حکومت، د دې معنا ده الهي، د خدای حکومت، ډیواین اورجینالیټي، د خدای حکومت. دا چې دی د دې شاته ډیر بیکګراوند دی. حضرت تقریبا 1.5 پیج پر دې باندې ډسکشن کړی دی چې دا سټیټ تیوري څنګه ډیولپس و، دا تیوکریسي څنګه ډیولپس و، هندوانو کې دا سره کم و، عیسایانو کې دا سره کم و. دا عیسایت تاریخ ورکړی دی. بیا د هغه بعد 2-3 میجر ایونټس چې هغه د وجه پر دنیا باندې اثر رالی، لکه فرانس ریولوشن سو، امریکا ډسکور سو، دا هغه ایشوز ډسکس کړی دي په دې بوک. لیکن حضرت پر دې خبره ډیر زیات فوکس کړی دی چې کوم د عیسایانو تیوکریسي و په چرچ چې کوم رول و په دغه کې په سیاست کې هغه اور کوم چې اسلام وایي د دې دواړو مابینو کې ډیر فرق دی. چرچ څه ویل؟ چرچ دا ویل چې کوم یو خبره راسي، صحیح ده، لیټ سپوز دا کرسچن سټیټ دی، که یو خبره راسي اول به زه په بایبل کې ګورم، انجیل کې، اور تی ته در معلومه ده چې باغ کې ډیر لږ حکمونه دي، سیاست برک نه ہونے کې برابر دی. اچھا بیا به زه څه کوم؟ بیا چې زموږ کوم یعنی دا کوم چې د دې عیسایانو مشر دی د هغه څه به زه ګایډنس اخلم. اچھا هغه به د کوم ځای سره شایي هغه پر خپل مرضي باندې کلم کله آزاد، کې سمه خبر ورشوله، کې غلطه خبر ورشوله، کې د خپل فائدې، د بادشاه د فائدې، د عوام د تاوان، کې هر خبر ورشوله چرچ آزاد. دا چې د ډیر غټ تاوان راغی. تاوان دا و چې 200 کاله تک د انسانان د ظلم، د جبر، د استحصال په چکی کې دی پیساویدل. دی یو طرف چرچو یعنی مذهبی طبقه اور بل طرف بادشاہ. بادشاہ چرچ سپورټاوي، چرچ چې هغه سپریم، اور چرچ چې ولو د بادشاہ څخه خپل ډیماند غوښتي، هر بینیفټس وو، اور بادشاہ څه کول؟ بادشاہ د چرچ څخه صرف بیک اپ غوښتي چې ته ما پر شا ودرېږه بس. دا سیستم چې دا ته وایي تیوکریسي د عیسایانو ده. اور نو ډاوټ چې په اسلام کې د دې هیڅ گنجایش نشته. ولې نشته؟ اول شی دا چې اسلام مشته تفصیلی اصول را شوولې دي. د قرآن او د حدیث په رڼا کې د سیاست، د حکومت جوړولو د دې ګرد مین پرنسپلز مشترک شوولې دي. دویم دا که یو نوې کیس راسي، لیټ سپوز جمهوریت، یا یو بل کیس راسي، لکه نن سبا کرنټلی مش وینو هر ورځ یو نوې سیاسي ایشو راغلی، هغه په نیوز کې چلیږي. نوې سیاسي ایشوز راسي، اسلام وايي ته یو مولانا صاحب لورلې چې د دې باره کې زما رهنمایي وکړه. مولانا صاحب د خپل ځان سره رهنمایي نشي کوي. یو مفتی، یو ریسرچر، یو سکالر، هغه پابند دی چې دی تا ته کومه رهنمایي درکوي هغه د قرآن او د حدیث د اصولو په رڼا کې تا ته رهنمایي درکړي. دلته دروازه بنده سوه د جبر، د استحصال، د یو په یو حساب راواخې د بدماشي چې غریب عوام هر طرح تباهي او کوم چې اشرافیه ده هغه په مزو کې د دې دروازه بنده سوه. ځکه چې یو سړی خپل مرضي ته نه دی آزاد. که څوک
سیاسی رهنمایي غواړي بادشاه او یا که یو عالم سیاسی رهنمایي ورکوي دا ضروری دی چې دا د اسلامي اصولو ماتحت دا یو خبره سو چې کوم د اسلام بیسیک اصول دي هغه دا تیوکراسي. دویم چې کوم مین ټاپک دی چې هغه باندې سر خلاصول یا سمجھ کې راتلل ضروری دی هغه اسلامیک پوینټ اف ویو اباوت ډیموکراسي. جمهوریت باره کې اسلام سوی دا به مفتي ډیر اوریدلی خلک وایي یاره په اسلام کې د جمهوریت گنجائش نشته. صحیح ده. خلک وایي یاره جمهوریت چې دی دا د اسلام سره بالکل مخالف دی او خاص کر دا کوم چې لیش ایکستریم لیول خلک دي هغه ګس پر ماو پر تاو پر بلو پر ابل هغه دغه لیبل لګی شي چې یاره ته جمهوریت سپورټ نو د هغه د وجه ته پر رائټ اسلامیک ټریک نه پر سم ټریک نه اور سم ټایم ایون چې نور سخت فتوایم لګی شي. نو جمهوریت وای وسته اور جمهوریت باره کې اسلام سوای اور جمهوریت باره کې حضرت په دې کتاب کې کوم رائے پیش کړی دي. نو جمهوریت کتاب اوریدلی گورنمنٹ آف د پیپل بای د پیپل فار د پیپل چې جمهوریت د عوام حکومت دی عوام جوړي د عوام د فائدې د پاره دي دغه درې شان د عوام حکومت ډیمو معنا عوام ډیموکراسي معنا حکومت ډیموکراسي د عوام حکومت اور جوړي اسوک عوام جوړي اور د کم پرپز د پاره کم مقصد د پاره جوړي د عوام د فائدې د پاره د خلکو د فائدې د پاره دا د جمهوریت ډیفینیشن دی. اوس آیا اسلام دا جمهوریت جواز ورکوي کنه یو خدای دې شاته فلسفه چې کومه ده ابتی اوریدلی چې درې بیسیک شان دي. یو سوشل کانټریکټ معنا معاهده عمرانی کله کله عمرانی کله کله بتی ویلی په د خبرو کې امراسي یا یو پولیټیشن سیاسي بیان ورکی چې راس مشتي سوشل کانټریکټ وکړو. سوشل کانټریکټ مینز چې مشتي دا کم خلک چې په دې معاشره کې ووسو دا یو معاهده وکړو چې په دې کې معاشره کې به د هر چا کم حقوق دي هغه به محفوظ وي چاته به نقصان نه رسیږي دا معاهده وکړو او هغه د پارټي پر لیول کېدلی سي د ار لیول چې سړی کول غواړي که محله د محلې پر لیول کېدلی سي. نو یو د دې شاته چې د دې یو مقصد دا د دې بل مقصد چې وو د فرانس یو سکالر وو ریسرچر هغه فلسفر هغه د دې وضاحت وکړي هغه سوشل کانټریکټ مینز چې سټیټ دی حکومت دا ما باندې بالا دی دوی به دا کوي چې زما د حقوق خیال بساتي ایز انډیویجوال فرد زه چې یم حکومت به زما د حقوقو زما د رائټس پروټیکشن کوي زما خیال بساتي. یو اول اصول داسو. دویم اصول چې دی هغه مفتی اوریدلی دی هغه وای دین اور مذهب کے درمیان مذهب اور سیاست سیکولرزم چې په مذهب چې دی هغه د انسان پرسنل معامله ده سټیټ چې دی هغه په مذهب کې نشي انوالېدلی ایز ا سټیټ دا دویم مین شی دی. دریم شی دی بای د پیپل چې د خلکو حکومت دی معنا دا ډیموکراسي جمهوریت مشتي تر معلوم دی هغه یاره چې خلکو کوم فیصله وکړه میجورټي اکثریت هغه منل کیږي یعنی په دې حال کې وسمش مثلا 20 کسان ناشتیو 20 کسان کې که 17 کسان وای یاره بس مش ماشال منز نکو ای ناشتیو غپکو جمهوریت وای تبه د میجورټي خبره منی ایون که 10 کسان وای چې یاره مش بس ای ناشتیو چي بو کو غپ بو کو منز نکو جمهوریت وای ته دا خبره به منی ځکه چې دا میجورټي ده. اسلام سوای د اسلام او د جمهوریت هغه یو پوینټ کې فرق راځي هغه دا پوینټ دی چې اسلام یې صحیح ده در دې حد پورې مش جمهوریت اکسپټولای سو چې ته د میجورټي خبره ومنه دا گنجائش کېدلی سي لیکن هغه د پاره یو شرط دی شرط دا چې دا میجورټي کم قانون جوړي کم خبره کوي هغه د قرآن او د حدیث خلاف نه بس نور چې ستا کم جمهوریت دی کم سیټ اپ دی هغه دغه چې کم دی اورال هغه د پاره په اسلام کې گنجائش راوتلی سي. صرف دا ویل چې یاره بس چې جمهوریت دی نو کفر دی
چې جمهوریت دی نو د غیر الله حکومت دی، دا نه دی. اسلام وایي چې جمهوریت د عوام حکومت خو دی، چلې د عوام د فائدې دپاره دی، جوړوي هم عوام، لیکن په دې ګردو کې که د حکومت جوړولو پروسس یې، که د حکومت چلولو پروسس یې، او که حکومت قائم کولو اصول یې، د دې ټولو کې اسلامي تعلیمات باندې کلل ضروري دي. دغه مین پوینټ دی د ډیموکراسي باره کې. نن سبا مختلف کتابونه لیکل شوي دي، خاص کر د حضرت دا کتاب ټارګټ کړی دی. دا کتاب پر دې بیس باندې ټارګټ کړی دی او حضرت سخت مطلب غلط خبرې لیکل شوي دي پر دې کتاب پر بیس، او پاکي مینلی دغه پوینټ چې تا جمهوریت ته گنجائش ولې ورکړي. تا ډایرکټ ولې دا نه وایي چې بای جمهوریت کفر دی، جمهوری نظام کفر دی، راسي خلافت نه. حضرت وایي چې اصل آیډیل سیستم خو کراواخه هغه ستا خلافت، چې د پر دنیا مسلمانانو یو خلیفه یو سټیټ او د هغه ماتحت د پر دنیا مسلمانان ژوند تیر کی. لیکن دا کم چې کم کرنٹ سچویشن دی، 56 اسلامی ملک دی، په دا 56 اسلامی ملک بلکې دا یعنی ته د خپل ځان سره سوچ وکړه، دا کېدلی سي چې دا 56 اسلامی ملکو بادشاه یو سي. امپوسیبل، اټس لایک چې بالکل امپوسیبل دی، دا نسی کېدلی. نو حضرت وایي چې دا نسی کېدلی، نو بیا دوې لارې دي. یو آپشن دا دی چې ته هر یو ته ووایې چې ته آزاد یې، ما قانون منه، ما حکومت منه، ما ریاست منه، ما امیر منه، ما یو خپل ځان د یو لا پابند کوه، ته آزاد یې چې هر څه کوې. او دویم آپشن دا دی چې ته ورته ووایې، هغه وایي something is better than nothing، چې عربي کې وایي ما لا یدرک کله لا یترک کله، چې کوم شی ته پره نسي حاصلولی هغه پره پرېږده مه، څنګه چې ته حاصلولی سې هغه حاصل که او د نور دپاره خپل وس مطابق کوشش وکړه. نو حضرت جمهوریت باره کې هم دا د میان لار اختیار کړی چې نه دا چې جمهوریت کومه فلسفه دغه سره راله مغرب سه یورپ سه په خپل شیپ کې هغه زه اکسپټ کړم، دا هم نه دی، او از ا هول پرا اکسپټ کړم، دا هم نه دی، او دا هم نه دی چې چونکې دا یو یورپین سیستم دی زه دا ریجیکټ کړم، دا هم نه دی. حضرت بلکې دا لیکلي دي نن سبا که مفتي ته څه ازادي حاصله ده، مثلا دلته ناست یو څه ویل غواړو هغه ویی سو، مثلا ډېرې ازادیانې حاصلې دي. دا سړی چې دا تاریخ کې لږ شاته ولاړ سي، د بادشاهانو چې کومه رویه وه، چاته بیا مازې خوا بده سوه، حکم بیا ورکړي چې اسکي ګردن وړاو، او داسې سزا به ورکولی چې مفتي یې سوچ نسو کولی. مفتي ته الحمدلله در ډېر حده، ظاهره د 100% خو نسي کېدلی، لیکن در ډېر حده مفتي ته ازادي حاصله ده. دا د جمهوریت برکت دی، ډیموکراسي برکت دی چې هغه کې دا انسانانو ته ازادي میلاو سو. لیکن د دې سره سره چې په دې کې کوم خامیانې دي باید د هغه علاج وسي. پاکي غټه خامي دا چې حضرت هم ډېره فوکس کړې ده چې هر قانون چې د مفتي وینو بلکې لا ایکسپرټ قانون ماهر ناستي، که مثلا د قوانینی چې هغه مفتي په معاشره کې دغه سوچ نس کولای، هغه لیګلایز شوي دي انټرنیشنل لیول باندې، که مثلا دغه باندې اخلاقی اکبه اخلاقیات نست. حضرت واقعا لیکل ده چې په یو کې کې انګلند کې دا خبره رااله چې دا آپس کې د هومو چې کوم دغه دی واده کول غواړي، یعنی دوه نارینه آپس کې واده کول غواړي، آیا دا په قانون کې د دې اجازت شته کنه؟ نو بحث پر وسو په دغه کې ایوان کې پارلیمنت کې، هغه بعد بیا یو کمیټي جوړ کړه د ماهرینو، هغه ته دا ټاسک پلاس ورکړي چې ته تحقیق وکړي چې عوام سوای خلک سوای دا وسی کنه وسی. هغه چې تحقیق وکړي په اخر کې خپل ریپورت سبمیټ کړي. ا ریپورت څه شي؟ ا ریپورت کې عجبه خبره لیکل ده. هغه کې لیکل دي و یو دی قانون او یو دی اخلاقیات. تا چې جمهوریت و مانی
ته دا وایې چې جمهوریت کې د عوام قانون چلیږي. دلته په پارلیمنت کې د عوام اکثریت دا وایي چې دا شی دی لیګلایز. اوس تا سره دا آپشن نشته چې ته د مورالټي پر بنیاد باندې د اخلاقیات پر بنیاد باندې دا شی ریجیکټ کړي. ته پابند یې چې پارلیمنت میجورټي کوم فیصله وکړه ته هغه نافذ کړي. نو حضرت وایي د دې څه مثال راوخلي. اوس که اسلامي جمهوریت یا د اسلامي لیول جمهوریت هغه کې ته دا رقم نشي کولی. هغه کې کم قانون جوړیږي د اسلامي کم چې حکومت یا ریاست دی دا اول پرنسپل دا دی ان الحكم الا لله. حاکمیت اعلی یا کم چې درګردو سپریم دی سورنټی چې دا هغه د الله پاک دی. اور الله پاک چې دی هغه د دې معنا دا ده چې ته خلیفہ جوړ کړی ته بدله حکومت کوي لیکن حکومت بده کوي چې هغه د الله اور د الله د رسول د قانون خلاف ورزي نه کوي. دغه د جمهوریت باره کې د اسلام دویم اصول دی. اور دریم نمبر پر دا د تقریبا دریم مسله چې ما ډیسکس کړه یوسف صاحب غره باندې کو تمسته. نو د دې بعد چې یو دوی درې نوري انټرېسټینګ مسلې چې زه هغه ما درته ویلې چې موږ د ضرورت یا د کار دی زه هغه تی سره ډیسکس وم. یو شی دا دی د حکومت مقاصد بچیش حکومت بچیش لپاره جوړیږي. هغه باره کې حضرت د قرآن شریف یو آیت راخستی دی الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. چې یو حکومت که جوړ سي پر اسلامیک بیسس باندې داغه ذمہ داری بدای چې لمنځ به قایمي، داغه ذمہ داری بدای زکات به قایمي، داغه ذمہ داری بدای امر بالمعروف نهي عن المنکر به کوي. اوس مشتي سوچ وکړو خاص کر د ماډرن دغه ویسټرن اسپیکټس له وګورو د یورپ نقطه نظر سره نو یار د حکومت د لمانځه سره تعلق یا د حکومت د زکات سره تعلق یا د حکومت د امر بالمعروف یا د نهي عن المنکر سره تعلق. لیکن مشکل په اسلامیک پرسپیکټیو صورت وګورو دا ډیر ضروری شی دی. کم ځای چې مثبت دا دی چې خلک ډایرکټ پر دې باندې اعتراض کوي. نن سبا حقیقي لمنځونه چې څوک قایمه کی او په طریقې سره نو المنس چې دی هغه تا ته قبل شي درشای نه درشای دا یو شی درشای چې په ځان کې به د الله خوف پیدا کوي. مفتي چې نن سبا ناری وایي چې باید موږ په ملک کې کرپشن دی ته ګورد زیات تر ګورو غټ شو موږ په ملک کې نه انصافي ده موږ په ملک کې د بل حق خورل دی لکه ته چې وایي خپل یو حلال حق. د دې ګردو وجه دا ده چې مفتي آخرت یې کړی دی مفتي د خدای بیره یې کړی دی. کوم چې پابندي سره لمنځ کوي حضرت دا پوینټ ریس کړی دی په دې کتاب کې چې الته بیا لا اینڈ آرډر باندې تاسو ډیر خواري نه غواړي هغه بیا اتوماتیکلی معاشره هغه نیکی طرف ته راځي. زکات چې دی هغه ته در معلوم دی چې د اسلام د فاینانشل سیستم هغه بنیاد چې په معاشره کې غریب نسی پاته په معاشره کې یو سړی وجه نسی پاته. دریم چې دی امر بالمعروف او نهي عن المنکر دایم د اسلام ډیر غټ خاصیت دی ځکه چې جمهوریت کې دا شی نشته. ما درته ویل هغه وایي په نه ابسولوټ نیکسته چې بای دا شی چې دی قیامت پورې شکار دی نه بدسته. کم شی چې د پاکستان انسانان وویل چې دا شکار دی هغه به شي سبا که د دې سوچ بدل سو چې دا بد کار دی هغه به بیا غلطي. دا جمهوریت وای. اسلام وای نه کم چې قرآن او حدیث کې منشن سوي دي هغه شکارونه حکومت باغه پروموټي او کم چې غلط کارونه دي حکومت به د هغه نه امید هغه به ختمي. داغه بعد چې دی حکومت جوړول کوم اصول دي زل ماچتي ته کوم خبره وکړه چې حضرت دا امپلیمنٹ کړی دي. درګورو اوله مسله راځي اسلام دا وای نبی علی السلام خلق دا من کول چې کم سړی په خوله باندې دا غوښتو چې ما گورنر جوړ کې ما وزیر جوړ کې نبی علی السلام هغه نه جوړوي او باقاعده ویلی و ان لا نولي امرنا من طلبه او كما قال عليه الصلاه والسلام چې څوک په خوله دا وغواړي چې بای ما وزیر جوړ ک گورنر می جوړ ک اسلام
یا نبی علیه السلام هغه نه جوړاوي. اوس دغه ډېر غټ اعتراض دی ځکه چې نن سبا چې یو الیکشن را رواني مفتي یې وینو دیوالو باندې جلسو کې که زه ولاړ یم اول زه خپل هغه تعریفونه کوم چې یاره په دې ګرده حلقه کې در ماشه سړی به بل نه وي. صحیح ده. او زه خپل ځان پروموټوم پیسې خرڅوم وغیره وغیره. حضرت وایي دا طریقه دا د اسلامي اصولو خلاف ده. اسلام دواړه اړخ دي. یو اړخ دا دی چې کوم نارمل حالات دي پاکې به سړی دا نه وایي چې یاره ما جوړ کړه. صحیح ده. دی که زه نه یم یوسف صاحب دی که یوسف صاحب نه دی حضرت مولوي صاحب دی دی جوړ سي. لیکن سم ټایم دا رقم حالات راځي چې ته وایې یاره که زه نسوم جوړ بیا بدلې غلط سړی راځي او هغه به د عوام حقوق ضایع کوي. په دې حال کې بیا اسلام تاته اجازه درکوي چې ته خپل ځان د پاره یو عہده وغواړه. لکه د حضرت یوسف علیه السلام واقعه کې به تی ویلي چې د مصر بادشاه ته ویلي چې ما د خزانو نگران جوړ کړ. قال رب اجعلني على خزائن الارض. حالانکه نبی و ظاهره د نبی خو چې دی هغه د کار نشي کولای چې هغه جایز نه وي. نو اټ مینز چې په بعض صورتو کې د دې جواز ده. اوس دا دواړه به سره کم سره جمع کوي. یو هغه حدیثونه چې نبی علیه السلام وایي بالکل مغواړي، یو دا حدیثونه چې نبی علیه السلام او حضرت یوسف علیه السلام د عمل سره داغه جواز راځي. نو حضرت په دې کې دا ور کړی دی چې یو ما طریقه ده چې یو پروپوزل یو تجویز دی. نبی بل بیا د خلک ورته وګوري چې دا اپلیکیبل دی کنه. حضرت وايي درګورته د امن سیستم چې دی داغه خرابې دا ده چې زه په خپل ولاړ یم او زه چې اسمبلی له ځان رسوم زه به کم از کم یو 10 کروڑه به خرڅوم. صحیح ده. ما چې 10 کروڑه 10 کروڑه خرڅ کې ته خو ما دې د پاره نه کې خرڅ چې ما ثواب وګاټي او کاروبار دې زما بل ته داغه 10 کروڑه 10 کروڑه جوړوم در دې زیاتې بغټم. حضرت وایي د کرپشن جړ دغه شی موږ باید دا رقم وکړو چې کینډیډیټ چې کوم یې هغه خپل نو دریش خپل ځان په خپل پروموټ نه کی. دا کار الیکشن کمیشن ته پلاس ورک چې یاره دا حلقه ده هغه یو بینر جوړ کی باید دا حلقه ده په دې حلقه کې پر دا تاریخ وټونه دي دا 15 کسان نومینیټ دي د دې دا تصویران دي دا انتخابي نشان دي کوم یو چې تا خوښ دی هغه ته ور. صحیح ده. بل دا سره کولای شي چې پر ټي وي باندې نن سبا خو سوشل میډیا ده سرکشه نو مذاکره لکه امریکا کې چې کوم پریزیدنت جوړی شي دا غو چې کوم ډیبیټ کیږي مذاکره وک ډیبیټ وک خلک دی واوري بیا چې ادار چا په سوچ کې کم راکلو هغه مطابق دی چاته ووټ ورکي. اوس دا به د طریقې چې ما د الیکشن کمپین کې ورپې نه خرڅ کړي. صحیح دی. ورپې او زه سلیکټ سم نو یا الیکټ سم نو بیا به ما په سوچ کې دا نه چې یاره ور ز خپل 10 کروڑ روپۍ را ټول کوم بیا به کوم نه ما چې کوم تنخواه ملاوي د اسمبلی ممبر کې تور پر ځبه پاغه خوشاله. نو دا یو مثال حضرت ورکړی دی چې دا پروپوزل کې دی. داغه بعد یو بل مسله ده حکومت چلانی اصول خو ما درته ویل چې قرآن او حدیث شورا مجلس شورا دا ګر شانه ډیسکس کړی دی. غیر مسلم تنقید کې ازادي پر دې باندې بلش خبرو. نن سبا پر دې باندې ډیره خبره کیږي او هر یو چې کدمشتي پرسنل مجلسونه یې که سوشل میډیا ده قبل ټاپک یې نه یې درګردو اسانه ټاپک دا دی چې پر حکومت باندې تنقید وکړو. صحیح. نو آیا تنقید کولای سي کې نه سي کولای؟ اسلام دې باره کې سوایي او د خلفای راشدین عمل سو. نو حضرت فرمایي چې دوه شان دي، یو دی تنقید او یو دی توهین بی ادبی کول. تنقید ته بالکل کولای سي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ درې واقعي حضرت ذکر کړي چې چا به پردته ویل چې باید دا خبره تا غلطه وک دا به ومنه چې بالکل دا ما غلطه کړې ده زه د دې سره رجوع کوم. او دا به ویل ول در هغه ټیم پورې حکومت به پر ښه طریقه روانه وي چې تی که زه غلطي وکم تی به رسموي او چې تی ما ته ویل زه به قبلوم. که چیرې دا شی ته میانه وواتی که زه پر هره لار روانم تی څه نه راته وایاست یا کې تی راته وایې زه منم بیا هغه حکومت اسلامي حکومت نه دی. نو تنقید بالکل کولای سي لیکن هغه کې چې دی توهین دی نه تنقیص دی نه
هغه بیا نبی علیه السلام هغه حدیث حضرت ذکر کړی دی چې السلطان ذل الله فی الارض من اهان سلطان الله فی الارض اهانه الله. اهانت مکوه، تنقید پر وکه، پر پالیسی تنقید وکه، پر نورو چې کوم دغه پر هغه تنقید وکه، لیکن اهانت نسی کېدلی. یو بل ډیر اهم ټاپک دی چې هغه مشتي ټول سره تعلق لري، هغه دی علاقائی خود مختاری. دا به بار بار اوریدلی لکه دا 18وی ترمیم چې کوم دی 18 امندمنت چې صوبه آیا صوبې ته اختیار ورکولای شي که نسی ورکولای، حکومت بسنګي دوه دغه استعمالي شي، یونیلیټرل او یو فدریشن، چې آیا فدرل گورنمنت به هر شي کولای شي یا پروینشل گورنمنت هم کېدلای شي. حالانکه بس که مفتی دا راواخو دا معلومیږي چې یاره قرآن شریف کې خو د دې باره کې هېڅ نشته، حدیث کې هم د دې باره کې هېڅ نشته. اوس حضرت وایي چې اسلام موږ ته کوم اصول راکړي دي، راسي موږ په هغه اصولو په رڼا کې وګورو. نه حضرت وایي، حضرت په دې خپل کتاب کې دا لیکلي دي چې باید علاقه چې کومه ده د نبی علیه السلام په زمانه کې نبی علیه السلام عطا بن اسید دا د مکې گورنر جوړ کړي، دته اختیار ورکړي چې دا د مکې حکومت ستا دی. خو بیا پخوا خدای نه ولو چې تا له مسله راله تا ډایرکټ پوښتنه وکړه، نو هغه معنا څه وه چې په ډېرو شیانو کې دته د فیصلې اختیار. اور بل دا رقم دی چې نبی علیه السلام مشتی اوریدلی دی حضرت معاذ حضرت ابو موسی اشعری یمن له واستول، و د یمن دوی صوبې وي، یو لوړه صوبه وه یعنی نارت، او یو لاندې صوبه وه چې هغه ته ساوت ویل کېدی. نو نبی علیه السلام پر یوه باندې د یوه گورنر حضرت ابو موسی اشعری جوړ کړي او د بل گورنر حضرت معاذ جوړ کړي. د دې مطلب دا چې دوی دوه ته اتھارټي ورکړي. نو حضرت وایي دا کېدلی سي یعنی سپورټوي علاقائی خود مختاری، چې په کار دا دی چې یو وفاقي حکومت یې هغه د علاقې و خلکو ته اختیار ورکړي چې تی خپل علاقائی سیستم په خپله وچلوي. په دې کې کېدلی سي لکه هغه شیډول چې دی پاکي کم میټرز دی لکه ډیفنسو یعنی دفاع، کرنسیس و دا رقم نور میټر دی هغه دی فیډریشن سره فیډرل گورنمنت سره، لیکن کم چې دا روزمره کارونه دي اور یا اصول دي یا طریقه کار ده هغه کې علاقائی خود مختاری حضرت تسلیم کړی ده. یوسف صاحب راته وایي که ټیم تیر. بل یو دا غټه مسله ده چې مطلب مشتی د سمج کې راسي. بل یو اهم مسله ده هغه د دفاع او امور خارجه، یو اسلامیک سټیټ ډیفنس سیستم به څنګه. په دې کې حضرت د جهاد باره کې خبره کړې ده، په دې کې حضرت مسلم ممالک سره ریلیشنشپ باره کې خبره کړې ده چې مسلم ممالک باره کې بستا ریلیشنشپ څنګه، لکه اوس مثلا پاکستان دی، افغانستان دی، ایران دی، انډیا ده، د دې مختلف ممالک سره به د اسلامیک سټیټ تعلق سره کوم دې باره کې خبره کړې ده. اور په دې په ډیټیل کې زه نظم خو مطلب ادا دي چې حضرت 15 شان لیکلي دي. یو دی انساني همدردي، دا ته د هر کافر مسلمان هر یو سره کولای شي. دویم دی غمخواري، مواسات کولای شي. دریم دی کاروبار، هغه کولای شي. اور سلرم چې دی هغه معادي دي اګریمنټس، هغه کولای شي. پنځم چې دی موالات، دوستی نسی سره کولای. د یو کافر و د مسلمان دا رقم د دوستانه تعلق هغه اسلام حوصله شکنی کوي چې په هغه کې د مسلمان چې کم خپل آئیډنټیفیکیشن دی یا خپل کم شناخت دی هغه ختم سي. دې باندې حضرت په دې کتاب کې په ډېر ډیټیل سره خبره کړې ده. او یو آخري خبره چې کم ده هغه د حکومت کی معزولی. کله حکومت یې چې هغه پر لارې نه روان یا ستا خوښ نه نو ته به څه کوې. نو حضرت 6 اصول ذکر کړي دي چې مثلا کله د پالیسی کې اختلاف وي، کله په یو مسله کې ساو سره اختلاف وي، کله یو پرسنل ایشو وي، کله یو د پیسو مسله وي لکه مشتي وایي NFC اوارډ، یا کله بل ایشو وي. هغه خلا ځان ته دي دوی مسلې دی چې هغه کې یو دا چې حکمران چې هغه د فسق پر لار روان سي، اور بل دا چې حکمران د کفر پر لار روان سي. نو حضرت دا ورکړي دي چې د دې درګردو ښه طریقه دا ده
چې کمی ادارې کمی پارلیمنت ته حکمران جوړ کې دا پرایم منسٹر جوړ کې هغه ته دا اختیار ورکو چې هغه د تاسو دا سیټ اخستلی شي لکه کوم چې موږ ورته وایو موشن اف نو کانفیډنس تحریک عدم اعتماد دا یو عیني طریقه ده او حضرت د دې دغه کړی دی دویم چې دی حضرت وایي پر امن جدوجہد چې ته پر امن توڑ پوڑ نه وکې د حکومت دغه نه وکې خلاف اسلحه نه راواخې ته پر امن سیاسي جدوجہد وکې چې هغه په ترو باندې ته حکومت چینج کې دا کولای شي په دې کې حضرت دا لیکل دي چې هړتال مظاهره روډونه بندول دا ګرځه د دې ګردو حضرت مسله لیکل ده چې کې څوک په خپل خوشي د سره کوي گنجائش ده لیکن کته ډنډر واخې که څوک پر لارې روان یې داغه گاډي شیشي ور ماته یا کچات کوان خلاص کړي ته ور راچې نو دا بیا پر امن نه دی د دې بیا په اسلام کې گنجائش نشته اور په اخر کې چې بیا دی سیاسي جدوجہد اور اصلاح نفس دا ډېر مین ټاپک دی دا د هغه خلکو د پاره دی څوک چې آلریډي د سیاست په میدان کې انوالو څوک چې سیاسي کوششونه کوي او د دا غواړي چې د اسلامیک پوینټ اف ویو سو کما نو حضرت دا وایي چې هغه د پاره اصلاح نفس هغه د پاره درګورتو غټه خبره ده چې د خپل ځان پیوریفیکیشن وکړي خپل ځان د صفا کې کپما کې لالچي پما کې دا جذبه چې یار بس اقتدار لالچي یا پما کې د مشوره کېدو یا دا رقم یو بل زما یو لالچ چې هغه د پاره ځان حکمران جوړوم سیاسي کوششونه کوم نو دا اسلامي نقطه نظر سره حضرت وای دا سم خبره نه اصل طریقه دا ده چې سیاست مقصود نه دی دا کته کيم خپل اول به انرچ کمستا زړه دی هغه به ته د کم برایانو سره صفاکې لکه سره کم چې د صحابه کرام طریقه و چې دی به د ودوس غاست حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې ول چې خپل زوی خلیفہ کا د سورت ول ما د پره خاندان د پاره دا کافی ده دا کم چې ما وکي او په دې کې هم کچیر ز دا رقم خلاصم چې پرمانه ګناي نه ماته د دې ثواب ملاوي لایم ډیره غټه خبره ده ما په خاندان کې بیا څوک دغه نه جوړی شي د مسلمانانو خلیفہ نو زب سمرایز کما اذان ټیم مر نشتی سو نو د دې خلاصه د اسو د دې سیشن چې حضرت چې دا کتاب لیکلی دی دا ډیر په انداز سره لیکلی دی په دې کې اول انټروډکشن کړی دی یعنی یو عام سړی چې هغه مخکې اسلام نه ویلی سیاست نه ویلی هغه دا کتاب وایي هغه په سیاست هم خبرېش چې سیاست د کوم خو راغلي دي جمهوریت چشتي قوانین چشتي وغیرہ وغیرہ ټوټل تقریبا 170-80 پیج پر دادي چې سیاست چشتي دویم نمبر پر د سیاست باره کې د اسلام اصول چشتي هغه حضرت بیان کړی دي داغه once again چې سمرایز کم in only one point هغه دا دی چې ته سیاسي کوشش کولای شي سیاسي سټرګلز کولای شي اور سیاست پر لارت لیسه لیکن هغه د پاره د یو شی تی چې کوم د قران او د حدیث کوم بیسیک پرنسپلز دي د سیاست باره کې هغه نه پرېږدي دا هغه اکورډینګ چې روان یې بیا ست سیاست اسلامی سیاست هم کېدلی شي او هغه افیکټیو نس کې راکللی شي پر دغه گزارشاتو او په اخر کې دا چې دلته ما چې کوم پروفارما کتل محمد نبی صاحب دا یو کوېسچن چې دایم باید ډیسکس چې پر دې بوک باندې ریویو چا کړی دا نو پر دې بوک باندې چې ما وکتل په ریټن شیپ کې ریویو نه د ملاو شوی لیکن په انګلیش کې چې د دې کوم انګلیش ورژن دی اسلام ان پالیټکس په هغه باندې د مفتی تقی عثماني صاحب تقریبا د دوه جلا موقع باندې سپیچ دی بیان دی پاکي حضرت اوله خبره دا کوي چې یار زه سیاسي نه یم د ما په سیاست په ژوند کې سیاست کړی دی لیکن هغه په وجود ما دا کتاب ولیکي نو خلک کله دا وایي چې یار دا څنګه وسو سیاست باره کې په کتاب هغه چا لیکي چې هغه په سیاست کې انوالو نو حضرت دې ډیر ښه جواب ورکړی دی حضرت وایي د دې دوه جواب دي یو جواب چې دی هغه دا دی چې ته کله په یو فیلډ کې خپل یې نو بیا پتا کې د لږ جانبداري راځي داغه فیلډ باره کې بایسنس راځي ته خپل ځان یعنی و زه په سیاست کې نه یم زه اوپنلی ورته کته اسم
که زه په سیاسي فیلډ کې یم نو بیا اوله څه زما مایند سیټ جوړ یي، زه بیا د هغه څه ځان چې هر څو کوشش وکم د هغه د اثره څه ځان نسم خلاصولی. نو ځکه حضرت وایي چې انشاءالله ما تبصره به غیر جانبدارانه تبصره وي. او دویم پوینټ حضرت دا بیان کړی دی چې سیاست باره کې کوم خبرې چې ما کړې دي دا ګرد هغه خبرې دي چې هغه مسلمه خبرې دي. اصل مقصد خدا بل دی چې سیاست باره کې اسلامي تعلیمات چشتي. دغه خبرو سره زتی سه اجازه غواړم. ډاکټر صاحب ډیره مهرباني کور ودان ته مطلب ډیر ښه په دې باندې تفصیلي مجلس وکړي. په دا یو شي کې زه په کنفیوژن کې دغه یم چې مفتي صاحب خو د سیاست باره کې دا مجلس کړی دی. کېدلی چې زموږ د نړۍ کوم علما چې د مساجد کې نه شته چې کوم دغه خبره وکړه چې باید د چرچ والا چې هغه د مذهب سره کار ولو په سیاست کې د هغوی مطلب کې انوال نه و. نو زه دا وایم چې مطلب دا زموږ چې کوم په مسجد کې کوم امامان چې دي نه زموږ د معاشرې یو خوا انفرادي دغه یي څوک لمونځ کوي یا نفلونو دوا کوي، مګر که اجتماعي طور پر زموږ علما پر د سیاست باندې اسلامي سیاست باندې زور ورکړي. موږ په مطلب مساجد کې په تقریرو کې دغه کوو د صحابه او فضیلتونه بیانو دغه کومر په دې باندې زور ورکړو او موږ خلک و سیاست ته راوبلو اسلامي سیاست ته. نو زما په خیال دا دی چې ول ډیر بګاړ چې ډیر خرابي چې اجتماعي هغه مرتي په اسلامي سیاست باندې موږ ختمولای شو. او په دا کې مطلب کوم خرابي ده د علماء چې مطلب دی ودا خوشته نه راځي. نو ډیر ښه سوال دی وکي او ریلیونټ هم دی او ویلیډ هم دی، ډیر د تقاضې مطابق دی. خو موږ سره دوه اټ لیست امامان مسجد خو ناست دي دا خو دې ښه واضح کولی سي. لیکن یو امام مسجد له ستا خبره 100% صحیح ده، که مولانا یې که امام مسجد یې هغه له خو په کار د هغه دی چې دی په معاشره کې ډېر اکټیو رول ادا کړي، ډېر پازیټیو ډېر اکټیو رول ادا کړي. خالي د جماعت و د اذان و د دې تک خپل ځان محدود نه کړي. دا په کوم طریقه کېدی سي او دا هر سره کم کېدی سي. یو خدای دې چې موږ هر یو په دې مکلفه کولی نه سو، ځکه چې د هر یو خپل انټرسټ یې او خپل مهارت یې څوک په دې فیلډ کې ماهر یې څوک به نه یي. لیکن څوک چې کولی سي او کولو څه زیات د آخري خبره چې تا وکړه اسلامي اصول کې مینټین ساتلی سي، هغه دپاره لکه ما چې درته وویل حضرت لیکلی دي په دې کتاب کې دا صفحه نمبر د درشم حضرت وایي در نورو عبادتو د سیاست چې ته د عبادت په نیت وکې د دې ثواب زیات دی. دا هغه وجه دا ده چې د دې په معاشره کې د دې اثر زیات دی. نو ځکه دا دی حضرت په دا کې لیکلی دی چې هر کار چې دی هر سړی نسی کولی. شعبې تقسیم د دین مختلف کارونه یو کار کولای سي یو بل کار کولای سي. لیکن که څوک دا په ځان کې صلاحیت ویني چې زه د سیاست د فیلډ سره کوشش کولای سم، نو حضرت लिखली दी उसके लिए जद्दोजहद करता है तो वो भी आईन दीन का हिस्सा है, दायम द दीन हिस्सा दा. और द्वयम ज़े लिखली दी पर पेज नंबर 165 बांधी. इसलिए दूसरी बिला वास्ता इबादतों के मुकाबले में सियासत की अहमियत ज़्यादा है. इस लिहाज से अगर उसकी अहमियत पर जोर दिया जाए तो गलत नहीं है. क्यों? क्योंकि इसके असरात आम और हमगीर है. चिदे असरात थी ये खो आम दी हर वाला रसीशी बल हमगीर दी. नो ज़का कसो पदे फील्ड की दा सलाहियत पजान की विनी कि अगर इस्लामी उसूलों मुताबिक सियासत वो की नबायत अगर दी खपल जान की एक्टिव वसाते. तो पदी की खराबी सिर्फ ज़ाम मुश पे उलमा हजरात के न दा मुश पे मुआशरा की मडेर अगर खराबी दा अगर दा लकम माच मख की दर तो हुआ है ले चीज़ मुश दा कम दा बैकग्राउंड वाला दी वो पजीन की दा खबर दा चियारा पापायत थी दा मजहबी पापायत थी और पे इस्लाम की ददे इस गुंजाइश नस्त दा सोच बा मुआशराइम ददे इस्लाह की चियारा दा दिन हिस्सा दा देना ची उमला सियासत की नो बस ब्याज़ दा खिलाफ सम पाग पसिल मंज़ला न कोमा ना मुझ बदा एक्सेप्ट वो चिदाइम द जुंद हिस्सा दा कमला कारोबार की कमला सियासत की कमला सरकारी मुलाजमत की बायद मुश्मलात इस स्पेस वर्क. زما خپل سوال دا دی چې سیاست سره ریلیټډ مطلب کوم پولیټیکل پارټیز دي
په دې کې موریثیت یو قسم ټرند را روان دی نو کاونټر کیږي هم سپورټ کیږي هم نو په دا باره کې تقی عثماني صاحب څه وایي یا په دې باره کې مطلب تا یو شی یو پوینټ داسې پیدا کړي بالکل ایډوکیټ صاحب ډېر ښه سوال دی اور دې باره کې حضرت ډیټیل سره خبره کړې ده دې ته وایي استخلاف اور جانشینی په دې کې حضرت تقریبا پیج 233 باندې حضرت پر دې باندې بحث کړی دی تقریبا 9 پیجه دا یو د ستا پر کوېسچن باندې 9 پیجه 8 پیجه بحث کړی دی نو دا بک به ان شاء الله مش په پی ډی اف کې هم سره شیر کو نو بیا که په ډیټیل کې تا وایي نو حضرت دا وکړی دی چې اسلام هغه دا نه پروموټي د جانشینی چې کوم ورته وایي یا چې موروثیت ورته وایي دغه د ابراهیم علیه السلام واقعه لیکلې ده چې لا ینال عهد الظالمین په ما چې تاسو سره کوم د بادشاهت یا د کوم حکومت تا ما سره وعده کړې ده هغه چې کوم ګناهګار دي هغه په دې کې ناراضي اور هغه نو دا کوم حضرت لیکلې دي چې نبی علیه السلام په خله حضرت ابوبکر صدیق نه دي نامزده کړي دا غره کوم حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې شهید کېدی وفات دي دا هغه سمخ کې دی دا ویل چې تاسو نومینیټ هغه نه کې نومینیټ هغه کمیټي جوړ کړه د شپږو کسانو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ هم نه دی کړی حضرت علی رضی الله تعالی عنہ بارک راضی چې دته ویل چې ته شهید کېږې نو تستقبل زوی حضرت حسن خلیفت دو ویل لا امرکم ولا انهاکم انتم ابصر نہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں نہ تمہیں روکتا ہوں تم اپنی بصیرت سے فیصلہ کرو نو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ خلفای راشدین نخپل زوی نخپل رشتہ دار نامزده کړی دی خپل اسلامي تاریخ کې واقعیا د چې بیا ټاپک ډیر ډایورسفای کیږي نو ځکه پر دغه باندې به خلاصه دا ده چې دغه چې د اسلام دا پروموټ کوي نه لیکن که یو پلار په خپل زوی کې دا صلاحیت وویني چې یاره زما بعد چې کوم کوالټیز دی هغه په دې کې ستا نو هغه بیا نامزده کولای ام گنجائش شته نامزده کولای شي دلته تا د دوه شانو ذکر وکي یو تا ویل چې د حضرت پر دغه کتاب باندې چې اسلام او سیاسي نظریات د دې اگینست هم ډیر کتابونه لیکل شوي دي زما ته دا درخواست چې لږ خاصه د سینډیکیټ کې ولې الاشیاء او تعرف بیازداد یا کچيري سړی هغه شی وګوري نو مخالف سایډ باندې هم او دلته کچيري د حضرت پوینټ اف ویو دونه مضبوطی نو بیا په صحیح معنا باندې سړی د کولای شي او دویم یو شی ته دلته ذکر وکي چې حضرت په خپل کتاب کې دا ذکر کړی دی چې د اسلام او د دیموکراسي تر مابین دغه یو شی دی چې اسلام صرف او صرف د دیموکراسي سره په نور شي کې مخالف نه راځي صرف دا ورته وایي چې هر شی به جوړیږي لیکن د قران او د سنت اگینست بنئ لیکن په دیموکراسي کې موږ ګورو هغه شی دی الیکشن په الیکشن کې د یو عام سړی او د یو ډیر د معاشري یو اهل سړی د دواړو په وټو دواړو په یو باندې شمارل کیږي الانکه کوم اوریدلې په دا حواله باندې علما حضرت هغه ډیر شی مدلل ویناوی لري هغه دا ډیره غټه خرابې ده حضرت په خپل کتاب کې پر دا باندې وینا کړې ده کنه کې چیرې نه کړې ته پرسنلی انالایز کړه څه ده جزاک الله اول چې کوم کوېسچن وو هغه تقریبا 4-5 کتاب لیکل شوی دی یو کتاب دی مجھے ہے حکم ادا مجھے ہے حکم ادا دا کتاب لیکل شوی دی د دې نور چا لیکل دی داغه بیک ګراوند څه دی هغه کې زنه زما کنټرورشل دغه دی لیکن دا کتاب کې ډایرکټ پر حضرت باندې ډېری سخت دغه کړی دی چې بای دا د طاغوت ملګری دی د جمهوریت سپورټي وغیرہ وغیرہ نو هغه ته پر نیټ باندې ته ملاویدلی شي دویم چې کوم سوال تا وکړي هغه ډېر ویلیډ کوېسچن دی اور باقی د علامہ اقبال شعر معذرت لکل دی کہ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے جس میں بندوقوں یا لوگوں کو گنا تو کرتے ہیں تولا نہیں کرتے ہیں د حضرت رقم ماهر سړی اور یو عام سړی د دواړو ووټ برابر دی دا خو بالکل صحیح ده نو حضرت پدې کې پرا چې کوم ورکړی دی پروپوزل هغه وایي شورا به د امیر انتخاب کوي شورا به څوک جوړي هغه به اهل حل و عقد جوړي اهل حل و عقد دا یو ټرم دی یعنی په سوسایټي کې چې کوم انفلوئنسرز دي هغه به دا جوړي کم ریلیجیس حواله سره ک په لا کې ک په هر فیلډ کې
کوم چې په معاشره کې منل سوي خلک دي هغه به دا جوړوي. اور درېمه خبره چې هغه د دې طریقه بسي حضرت وايي په دې کې اسلام پابندي نه ده لګوله. آیډیل طریقه خو هغه د سړی لکه ته چې وایي ډیفرنشیټ کې د عاقل او سمجدار د هغه ووټ حیثیت جلایي او د عام سړی جلایي. لیکن حضرت یو جمله لیکلې ده هغه دا دی چې اس کا انتخاب بالغ رائے دہی کے بنیاد پر بھی کیا جا سکتا ہے. یعنی لکه دا اوس مشتي کوم د ووټینګ سیستم دی بالغ رائے دہی چې هر انسان چې د اډلټي د 18 کال وي هغه ووټ چولای شي. نو حضرت دا یو جمله لیکلې ده نو هغه به زه وګورم په صفحه نمبر به دروښیم چې په دا صفحه کې حضرت لیکلي دي چې بالغ رائے دہی یعنی دا ووټینګ چې کوم مروجه نظام دی د دې گنجائش کېدلی شي.